اواز چې دا ټول سیاسي پارټۍ رايوځای شي او د خلاف اواز نه عملي اقدام واخلي څنګه چې عزیز صاحب اخیستی و دغسې دا سلسله ګنې اوس IMF سره دا د IMF هغه اعلانې شوې هغه به نور مزید کېږي نو دا خلک بس کې دی دې نه په پته لګي چې دا سلیکټډ هغه دی او چې د عوامو منتخب هغه نو داسې فیصلې به نه کوي دوی خو ډېر وایي چې زموږ معیشت کچه څنګه کړي خلکو نه تپوس وکړي هغوی خو ټول جاړي لس نیمې روپۍ پټرول کې اضافه او په ډیزلو کې 12 نیمې روپۍ داسې دا ریکارډ چاته شوی نه دی نو 137 ته ورسېده هغه ډالر ته ګوره هر یو شي ته ګوره غوړو ته غوړي کې دم راغه وکړل دوایانو ته ګوره نو یو شی هم پرېښی نه دی دوی خو بالکل خلک حلال کړي دي بالکل او اوس د ټولو پاټو ذمواري ده چې دې کې یو خپل کردار ادا کړي او مخامخ راشي عوام چې ولې نه بیدارېږي عوام چې نه رجوتېږي وجه څه ده جي اپوزیشن بار بار جرسیم کېږي او عوام هغه څه چې څنګه جي وتل په دې حالاتو کې پکار دي جي ګوره عوام غریبانان خو سات یې پاسې نو په دې هغې کې چې یاره دا دوه وخته روټۍ به څنګه دی خپل هغه کومه دا خو زمونږ کار دی چې په طریقې سره هغوی دا ټول روباټ و یو داسې هغه واخلو چې وایي بس دی نور اوس نه کېږي او د دې حکومت خاتمه څو پورې نه شوې همدا سلسله به همدغسې جاري دوی چې دا جي 50 کروڑ نوکرو اعلان کړو چې 50 لاکونو ورکوي کروڑ نوکرۍ به موږ ورکو او که کوم زمونږ مهنګایي راله یا ډالر قیمت اوچت شو نو فرض کې چې دا ملک وزیر اعظم به کرپټ دي په دې حوالې سره څه وایي ته خو خبرې یا کنټینر والا خبرې خو اخو یا منل نه دي خو خپل داغه یو منطق دی د وی چې ډالر زیات شي نو وزیر اعظم کرپټ دی کو مهنګای راشي نو وزیر اعظم کرپټ دی د وی چې IMF ته کو داسې وخت راغی کو زمونږ حکومت ته نو خودکشي نو اوس خو ماغه شیرونه کې لګیا دی دا بالکل پروا نشته او دې طریقې سره چې کوم حالات دوی جوړ کړي دي نو دا قوم به روزي دا منلو خبره نه چې دوی به نه روزي به او ټول به روزي او داسې یو برق به کوي او دلته مونږ ته خو دا فکر دی چې د هغې نه به څه جوړېږي داسې حالات جوړ دی نو بجای دې نه چې دغسې هغه شي دې وخت کې مونږ غواړو چې دا د عمران خان اوس حیثیت څه پاتې نه شو په دې ملک کې دا مهنګۍ څه چې چا نه تپوس کوي نو د عوامو پې عدم اعتماد شوی دی دې نه پس عوام نور برداشت هغه قابل نه دي د ده غلط پالیسو په وجه دا ملک نقصان دی شو داسې هغې ته راغی چې اوس دا ملک بیا دوباره خپل کومه ودرولو چې اوبه هم وخت راګي دی خو په هر یو شي کې وایي چې سابقه حکومت او دې هغه کې هر یو سړی پوهېږي چې هغه وخت کې د مهنګۍ صورتحال او نن څه صورتحال دی نو دې حالاتو کې مونږ سره په خپله فکر دی چې دا صورتحال چې کوم طرف ته دې ملک وځي دا سنګین د دې خطرات کې مبتلا کوي دا ملک او دا د عوامو لپاره مونږ هر قسم قربانۍ ورکوو تیار یو